د سفر میاشت وه یو کافر د هغه نوم دی عامر بن مالک او مشهور و په ابو برا باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لراغه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ستوخپی او ډالۍ وړاندې کړی چې دا والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انکار وکړ زستا تخفی نه اخلمه اكو ایمان دی راوړو مسلمان شي بیا بستانه دا ډاله تحفه قبول کما خو زه د کافر نه تخفی نه اخلمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برا باندې اسلام پیش کوي مسلمان شه خود نه اقرار وکړو نه انکار وکړو سخ انکار مونږ کو چې نه مسلمانې ګما خو مسلمانوم نشو بس خبره لګ غلی غون ته پرې خدا کلمه اون ویلا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی ابو برا ویلو ویزه مسلمان نشوم خو زما سره سملګری یو ځای کا زما سره صحابه کرام اولګ نجد طرف ته انت کس قبائل دی غیب ورته دعوت ورکینو کې دیشي مسلمانان شي زما سره صحابه کرام اولګه دعوت ته پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برا ته ویلو وستا سره څنګه خپل صحابه مرګري کما زکه چې کوم خلکو ته زما صحابه کرام بیا نه خو مسلمانان نه دي نو کې دیشي زما مرګرو ته تکلیف ورسي نو دی ابو برا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو دغه ذمہواری ز اخلم دغه فنا ورته زور کوم چې تاسو صحابه کرام ته بسوک سوای نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی چې ته دا ذمہواری اخلي او ته زما صحابه کرام ته فنا ورکي بیا به در سره صحابه مرګري کم چې ال کافر ته دعوت ورکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یا صحابه کرام د سره مرګري کړو او یا صحابه کرام او دا او یا واړه د قران حافظان هم او عالمان هم دوی ته قرآ ویل کېدل په قرآ باندې دا مشهور د قران عالمان هم او حافظان هم دا او یا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سره مرګري کړو او د دې او یا تنو امیر چې منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام مقرر کو د دې او یو تنو امیر منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ مقرر کو تر دوی امیر خدا ډیر پاک باز عجیب صحابه کرامو ډیر الله والا خلقو تدوی کار داو چې د ورځې بغرت تلو لرګي به کول د ورځې به لرګي کولو او بیا به هغه راوړو نه هغه لرګي به خرڅ کړو نو چې هغه به خرڅ کړو په هغه لرګو به خپل خرچه هم کوله او د اصحاب صوفي چې کم طالبان او هغه باندې به خرچه کوله لرګي به خرڅول ځان باندې به خپل پیسې لګولې او چې کم د صوفي طالبانو د نبی اسلام نه به علم زده کو په هغه به هغه پیسې خرچه کولې ډېر الله والا خلقو دا خو به د ورځې مشغله وه شپه به څنګه تیرېده شپې به صحیح د قرآن تلاوت کو او صحیح به الله ته ولاړو په تهجد باندې د دوی شپه ورځ د الله په عبادت کې تیرېده ډېر پاک باز او نیکمل صحابه کرامو د اویا چې مشهور په قرآ باندې دې ته به قرآ ویلی کېدل نبی علیہ السلام سره د اویا تنه مرګري کړو ځکه دعوت له لیږل که نه نو دعوت له پوه کس لیږل غواړي چې نورو خلکو ته دعوت ورکړي چې خپل علم خو ورسره یې که نه نو دا اویا تنه عالمانو د قرآن نو نبی علیہ السلام دوی دعوت له ولیږل دوی تلو چې کله بیري معونه ته ورسېدل دا یو ځای دی هلته ورسېدل دوی هلته پړاو واچو خو چې کله دوی تله که نه نو دې کې د انس رضی الله تعالی عنه ماما هم و حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه دا د انس رضی الله تعالی عنه ماما و دې پکې موجود و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دله یو خط ورکو وی دا به عامر ابن طفیل ورکې کوم چې د بنو عامر قبیلې سردار دی وی دا به هغه ورکې بس پرېږده وایي ځه شوی دی زما لږ توجه خرابوي صحیح ده زه به پرېږده وایي بس پرېږده
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عامر ابن طفیل رضی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انس رضی الله تعالی د مامالا حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ یو خط ورکو وی دا بتا عامر ابن طفیل ورکه کوم چې د بنو عامر قبیله سردار دی دا باغه ورکه نو چې کله دی بیر مغونه ته ورسېدل کنه نو دی حرام ابن ملحان رضی الله تعالی فرمایل وی مال چې نبی علیہ السلام کم خط را کړی دی زما چې دا عامر ابن طفیل ورکه دا خط وو چې خط وو عامر ابن طفیل سره میلو شو دا عامر ابن طفیل د ابو برا ورارو دا کم کس چې نبی علیہ السلام خو راغلی وو دا صحابه کرام ځان سره مرګري کړو دا عامر ابن طفیل د دور ورارو حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عامر ابن طفیل ته ویلو وی دا خط والا وی دا د چا خط دی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا خط دی او زه دا صحابي ما او مال دا خط راکړه چې دا عامر ابن طفیل لورکی دا عامر ابن طفیل د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر سخت مخالف و کافر و د نبی اسلام ډیر سخت مخالف و په کار خدا و چې دا خط کولاو کړه وې کتلې وې چې سدي پکې اخت کولاو نکو خو شاته کسانی ولاړو هغه ته اشاره وکړه وای وخی نو د شاغل د وطن سره نیزه وا او هغه په حرام ابن ملحان رضی الله تعالی د انس رضی الله عنه ماماله د شاغل راواچوله او چې راواچوله په دومره تیزی سره راواچوله چې نیزه ته ډایرک مخې ته وروته په ګیډه کې وروته او چې څنګه په هغه د شاغل گزار وکړ کنه نو د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه د خلیل سره الفاظ وتل وی الله اکبر فزت ورب الكعبه الله اکبر فزت ورب الكعبه وی زما دی پرد د کعبه قسم وی ز کامیاب شوم دا خدای نبی علیہ السلام صحابه کرام کنه د نبی علیہ السلام سره د هغه تربیت شوی وو هغه ته پته وا چې زه کوم ځای ته ورسېدم زه لاړم جنت ته ورسېدم نو چې څنګه په گزارو شو نو هغه چې کړی الله اکبر فزت ورب الكعبه او یو حدیث مبارک کې راځي وی د خپل وینو ته به لفنی ولا او په مخ پیدا سي اړولې او دا چې به سرواله فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه خپل ویني په خپل مخ اړولې او فزت ورب الكعبه چې به ولا زما دي پرد د کعبه قسم ز کامیاب شوم هغه ال شهید کو چې شهید کو دی عامر ابن طفیل د خپل قبيله ورته ول بنو عامر ته وی او یا تن نورم دلار شي غم مړکای او یا تن نور راغلی د غم مړکای نو بنو عامر قبيله د چې کوم قبيله واغ انکار وکړو موږ خو سره جنگ ځکه نشو کولای چې ستاتره وته پناه ور کړی دا ابو برا ورته پناه ور کړی نو څنګه موږ هغه سره جنگ وکړو دا خو ابو برا ستاتره راوستي دي موږ سره جنگ نشو کولای وی تاسو نه زوینا الته نور قبيله وي دی هغه ته دا بنو سلیم ته زکوان ته دا نور قبيله دي بنو سلیم او زکوان ته خبرداري وکړو وی دلته د نبی له سلام ملګری راغلي د پیغمبر ملګری راغلي دي دا د نبی له سلام دشمنانو وی زما امدادو کوي زما قبيله زمانه انکار کوي نو بنو سلیم او زکوان کسان مرګري کو غش او توري راواغسته او په او یو صحابه کرامو باندې رااله او دا ټول شهیدان کړو په دې کې صرف درې تنه پاتې شو درې تنه ته صرف پاتې شو پای کې او کعب بن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ کعب بن زید رضی الله تعالی عنہ او دو صحابه کرام نو دا کعب بن زید رضی الله تعالی عنہ چې دغه داسې پاتې شو بچو چې دوی چې دا غش چلول کنه او دوی شهیدان کول بس د ځان غل کو ځان ورته کول غیر چا پیر ویني د صحابه کرامو په باندې ویني را دي د ویني سور شو او د ځان خاموش کو غل کو هغه وګرځیدل هغه مطلب در چې د مونږ وجلې دی وجلې دی هغه کې دی ځوان دی وو نو چې کله کافر لاړو لري لاړو نو دی را پاسید بیا دی ځوان دی وو بیا د غزوه خندق کې د شهید شو په غزوه خندق کې بیا د شهید شو دغه ټیمه پر دی ځوان دی وو دو تر نورو هغه یو نوم دی منذر ابن محمد او دویم دی عمر ابن امیہ زمری دا دو تر څنګه بچ پاتې شو دوی داسې بچ پاتې شو چې دوی خان ځنګل ته بوستیو چې کله دوی د بیري مغونه سره پړاو واچو صحابه کرامو کنه دغه ته دمه کوله نو دوی ته تاسو دا ساروي ځنګل ته بوځي دوی ماړه ک بیا برازي او دا طریقه هم د حدیث مبارک کې راځي او چې کله ته په یو ساروي باندې مزل کوي کنه او یو علاقه رااله چې سرسبز علاقه ده او په کمشته او غیاګانی په کمشته وي په دې کې سفر په کلاره کو حدیث مبارک کې راځي ابو داود شریف حدیث مبارک دی
وای کوم علاقه چې سرزبز راله شنه راله ستا سره څاروي دي نو په دې کې مزل په کلاره کوه ځکه چې ستا مزل به هم کېږي او دا څاروی به د ګیاګانې خوري موړ به هم شي اوبه به هم وڅکي نو دی به مړېږي هم او ستا به مزل هم کېږي او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چې کله یو علاقه مخې ته داسې راله چې قحط واله علاقه ده قحط سالي ده پکې ګیاګانې پکې نشته ده وچه علاقه ده نبی علیه السلام وایي دغلته خپل څاروی وځغلوه په تیزۍ سره لاړ شه ځکه چې کله ستا دا څاروی وږی کېږي یا تږی کېږي یا تا ته تکلیف میلاویږي نو ته به د دې علاقې نه وتېږي دغلته یې څارېږي مه دغې نه زر ځان وباسه نو دغه علاقه ده بیر مغونه ده علاقه چې وه دا سرسبز شنه علاقه وه نو دې صحابه کرامو ورته وویل تاسو دا اوښان سارا ته بوځئ نو دوی اوښان سارا ته به وستي اوښان یې سره ول د دوی خو مطلب دا چې کوم صحابه کرام هغه ټول مونږ څه کړه شهیدان کړه دا دوه خو دې پاتې شوي کو پته ورته چې دوه ځنګل ته تللي څاروي به وستي نو په دوی پسې هم بیا تلو خو د دوی نه خبر نه چې کله دوی دواړه واپس رالو منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنه او عمر ابن امیه زمری رضی الله تعالی دوی چې واپس رالو څه ګوري چې خپل ملګري ټول په وینو کې لت پت پراته دي ټول ملګري په وینو کې لمبېدلي پراته دي شهیدان شوي دي دواړه ودرېدل ډېر زیات خفه شو چې دا څه چلو شو دا څه وشو بیا مشوره وکړه چې مونږ دواړه اوس څه وکړو مونږ دواړه څه کوو نو دی عمر ابن امیه زمری رضی الله تعالی ته وفرمایله د خپل ملګري ته داسې کوو که نه چې مونږ دوه تنه به څه وکړو مونږ به دوه تنه څه وکړو دا خو روغه قبیله ده ډېر شی کافر دي مونږ به د دوی څه وکړو خو راځه چې مدینې منورې ته دواړه لاړ شو نو نبي علیه الصلاة والسلام به د دوی په حال باندې خبر کړو چې ستا ملګري شهیدان شو ځکه چې وروسته به ورته بیا څوک څه وایي څوک به ورته څه وایي نو موږ به په خپله خبر کړو چې د الله پاکه پیغمبره ستا د ملګرو سره څه وشو موږ به ورته خبر ورکړو نو د منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنه وفرمایل نه داسې خو چېرته نه کوو چې موږ د دې ځای نه مدینې ته لاړ شو وي د دې نه به بله ښه موقع راځي د شهادتو زمونږ ټول ملګري شهیدان شو او ما ته به روغ روانېږو مدینې ته به ځو نه چېرته هم داسې نه شو کولی مونږ خو په شهادت پسې ګرځو الله د شهادت مقایده راکړې ده چېرته هم نه ځو جنګېږو به خو دوه تنه یو خو د دې کافرو سره به جنګېږو جهاد یې شروع کو نو خو روغې قبیله وه نو په دې کې دا منذر ابن محمد رضی الله تعالی شهید کو دی خو یې دغه د دویم شهید کو او دا دویم صحابي چې عمر ابن امیه زمری رضی الله تعالی دی ګرفتار کو وی دی وجنه ما گرفتاری کنه دی گرفتار کو نو چې گرفتاری کو نو کم سردار چې د دوی و عمر ابن طفیل دی غلبه وستو وی نور خو ټول مونږ ووجل خو دی خو ته ژوندی نیولی دی دی عمر ابن طفیل وی دی زه نه وجنم دی زه وجنم نه سر ولا کټاکو سر ولا اخریو وی زما مور یو نظر منلی و یو منښته یې کړې وه چې که زما پلان کې کار وشي نو زه به یو غلام آزادومه د غلام د آزادولو منښته یې کړې وه وی چېرته و په غلامانو پسې ګرځو خو بس دا تیار غلام دی که را وی سر ولا کټاکی سر یې وخریو وی دا زما غلام دی ما آزاد کو ما د خپلې مور منښته پوره کړه دې څه وایه ما دی آزاد کړئ د عمر ابن زمری رضی الله تعالی عنه دوی آزاد کو عمر ابن امیه زمری رضی الله تعالی عنه دی آزاد کو دی را روانو د بیر مغونه نه مدینې منورې ته راتو نو چې راتو نو په لاره سره د عامر ابن طفیل د قبیلې دوه تنه ملګري شو هم د دغې قبیلې چې دا صحابه کرام شهیدان کړو د هغې قبیلې سره دوه تنه ملګري شو خو نه عامر ابن طفیل کوم چې قبیله وه بنو عامر دوی خو انکار وکړو که نه ستا تره ورته پناه ورکړي مونږه نه شو دوی وجلی نو د دې بنو عامر دوه تنه د ده سره ملګري شو په لاره باندې را روان دي سفر کوي دته وایي ملګري ته کوم ځای یې وایي زه خو د مدینې منورې یم مسافر یم راغلی وم زه مدینې منورې ته واپس هغې ورته وایي مونږ د بنو عامر قبیلې یو زه ملګرتیا به کوو زه به مونږ هم مدینې ته ځو را روان دي راتلو ډېر سفر یې وکړو یو ځای کې دمه کوله دغه دواړه ویده شو دغه دوه کسان چې د بنو عامر قبیلې ته دواړه څه شو ده اوس سوچ کوو چې مونږ خو به د دې ملګرو بدله خامخا اخلو د دې ملګرو به خامخا بدله څه اخلو وی د ټولو خو نه شو اخیستی خو دا دوه خو مې اوس ته وسته لاندې راغلي دي که نه خو زما سره خو څه شی نشته د په لاره هم دا مکسي کوله نو چې کله هغې اوده شو د هغې سره تورې وي نو د هغې یو ملګري نه هغه له توره راواغېستله دواړو نه یې سرونه ووالو هغه دواړه خو هلته مردار کړو چې مردار یې کړو راغی نبي علیه صلات وسلام ته خبر ورکړو وایي د الله پاکه پیغمبره ستا قاریان چې دغه شهیدان شو د هغې سره دوکه وشوله هغه شهیدان کړی شو هغې په لار راتلم نو ما د بنو عامر قبیلې دوه تنه مردار کړو د هغې په بدل کې نو نبي علیه السلام دا خو دې ښه ونه کړو
د بنو عامر سره خو زمونږ د جنبندۍ معاهده ده نو ته د هغې نه ولې دوه تنه کسان وجل خو ده ته خبر نه و چې نبي علیه السلام سره معاهده کړې ده ده ته خبرو نه نو نبي علیه السلام یې تا په غلطۍ کې دوه تنه د هغې نه ووجل زمونږ سره د جنبندۍ معاهده وه لهذا دا دې ښه نه دي کړي مونږ به د هغې دیت ورکوو نبي علیه السلام د وعدې ډېر زیات پابند دی مونږ به د هغې څه ورکوو دیت ورکوو خو دا اویا تنه چې کله شهیدان شو نبي علیه السلام ته د دې خبر راورسېد که نه نبي علیه السلام ډېر سخت خفه شو ډېر زیات خفه شو روغ یو میاشت نبی علیه السلام مسلسل دای کافرو ته خیرې کړي دي مسلسل خیرې کړي د سهار مانځ چې به یې وکړو که نه د سهار مونځ چې کله به نبی علیه السلام د سهار مونځ وکړو او رکوع به یې وکړه او د رکوع نه به روچت شو نو قنوت نازله چې ورته ویلی شي نبی علیه السلام دا قنوت نازله روغه میاشت په سهار مانځه کې ویلي دي او دوی ته به یې خیرې کولې الله کورونه یې ړنګ کا الله کورونه وران کا الله مخ د ځمکې ته وزګار کا الله د دوی په منځ کې جداوالی راوله د یو بل نه تس نس کا دا خیرې به نبي علیه السلام یو میاشت کولې او چې کله به نبي علیه السلام ناست دغه به اوښکې مبارکې رابهېدلې صحابه کرامو به هم ژړل نبي علیه السلام به هم ژړل زما ډېر ښکلي صحابه رانه شهیدان کړلو د قرآن حافظان یې راله شهیدان کړلو نبي علیه السلام به ژړلو په دغې صحابه کرامو کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ غلام مو عامر ابن فهيره رضی الله تعالی عنہ تاسو ما په واقع د هجرت کې وایو کنه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت کو کنه نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګ لري کنه نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا غلام عامر ابن فهيره رضی الله تعالی عنہ د مکه مکرمه احوال ما خام نبی علیہ السلام ابوبکر هوله وړو او ګړي بيزي په باندې باندې سره ولي او زر بغلی به ویل ډوړې وړله څومره خدمت چې په مکه مکرمه کې د نبی عليه السلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په غار سور کې کړه دی عامر ابن فهيره کړه دی ټول خدمت په د کافرونو په غلا باندې کو دا ډیر وخيار سړی و نو دیم په دې صحابه کرامو کې شهید شو دې په کوم شهید شوی دی او حدیث مبارک کې راځي ته د چې کوم قاتل د عامر ابن فهيره هغه وی کنه و چې کله ما په د باندې گزار څنګه د شا غاړې وکړو کنه او په نظام وو وی د خلینو چغه وخت چې فزت والله الله می د قسم ز کامیاب شو دا ګور صحابه کرام چې گزار په کېده دا غوې د خلینو بچغه وتا زمانه په الله قسم ز کامیاب شو وی د خلینو دا आवाज وته او دا عامر ابن طفیل په خپل وای چې دا شهیدان کړي وو چې صحابه کرام شهیدان کړیو دی وی په دې او یو تنو کې ما یو تن ولیدو چې داغه د جسم اوچت شو دا سیده لاش اوچت شو او بره اسمان ته وخته د ځمکې د اسمان په منځ کې داسې ولاړو داغه د لاش نو یو روایت کې راځي ثم وزع بیا کې خو دې شو خو بل روایت کې سره ثم وزع الفاظو نشته دی نو حدیث مبارک کې راځي دا امام زحاق رضی الله تعالی فرمایي امام د نبی رسول الله والسلام نه تاسو کو چې د الله پاک پیغمبر د جسم ولې اوچت شوی د عامر ابن فهيره د جسم ولې اوچت شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د جسم الله تبارک وتعالى علین ته ورسوله دا صرف دغه کرامت ته دا صرف د عامر ابن فهيره رضی الله تعالی عنہ کرامت ته ځکه هر انسان چې وفات شي او دینه کمل وي د روح چرته زی علین ته او چې بدعمل وي نو د روح چرته زی سجین ته لاندې زی او جسم کم ځای پروتي په قبر کې پروتي کنه جسم دلته پروتي روح یا علین ته زی یا سجین ته زی او د دې جسم او د دغه روح د یو بل سره یو تعلق وي یو بل سره سوي تعلق وي هو عامر ابن فهيره رضی الله تعالی دا واحد صحابي دی چې د جسم الله تبارک وتعالى علین تر رسولې دی د جسم مبارک ځکه چې کوم لاشونه د صحابه کرام پراته کوم جسمونه پراته پکې د عامر ابن فهيره جسم نو صحابه کرام په ډېر وګرځیدل خدای اونه مونته د جسم پرشتو علین تر رسولې دا داسې یو واحد صحابي دی نو دا قاتل وای چې ما په گزارو کوم د خلینا الفاظ او خط جفزت والله الله می قسم ز شما کامیاب شما نو دا درناک واقع چې د سفر په میاش کې راغلی و او سن 4 هجری و سلورم هجری و